د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې د 15 کالو نه کم ماشوم اوس حج نشي کولی. دا کال چې حج ته چا داخلي کړي دي او هغه ځان سره یو ماشوم بوزي چې د عمر د 15 سالو نه کم دی، نو دغه د حج درخواستونه د سعودي عرب حکومت ریجیکټ کړي دي. چې کم درخواستونه ریجیکټ شوي دي نو هغه ته به باقاعده خپل پیسې ریټرن واپس ملاویږي، دا نه چې پیسې لاړې. د سعودي عرب حج د پاره نوې قانون نافذ کو. 15 سال نه کم عمر ماشومان اوس حج ته نشي تللی، پابندي پې عاید شوه. د پاکستان ایویشن اتارټي پی ای اے چې کوم دا بیان جاری کړی، پی ای اے طرف دا بیان جاری شوی دی چې د سعودي عرب نوې پالیسۍ مطابق 3 مئی 2026 نه 15 سال نه کم عمر عازمین حج پروازونو کې سفر نشي کولی او د دې پابندي به 15 سال نه کم چې کم عمر عازمین دي د غي حج چې کمی ویزې دي اب هم منسوخ شجی. ترجمان پی اے مطابق 27 मई 2026 तक 15 साल की उम्र मुकम्मल ना करने वाले आज़मीन हज सऊदी अरब सफ़र के अहल नहीं होंगे. सऊदी अरब ने नई हज पॉलिसी से मुतासरा तमाम आज़मीन को मुकम्मल रकम की वापसी की यकीन दहानी कराई है. सऊदी इमिग्रेशन हकाम ने तमाम एयरपोर्ट्स को हिदायत की है कि 15 साल से कम उम्र आज़मीन को एयरपोर्ट पर हज परवाज में सफ़र होने से रोक दिया जाए. لکه اوس کو یو سړی دی او هغه سره ماشوم دی د 15 سالو نه کم دی او هغه حج ته ځي او ځان سره د ماشوم هم بوځي، نو هغه به اوس ایرپورټ کې ماشوم ول را واپس کوي. ایرپورټ ته ټولو ایرپورټو ته باقاعده د سعودي عرب د حکومت نه دا حکم شوی دی چې تاسو د 15 سالو نه کم ماشوم چې کم دی د حج په سواری کې د حج په پرواز کې مشاملوي او هغه ایرپورټ نه واپس کوي. دینا علاوہ سعودی حکومت سے کم دے حج 2026 دپارہ 15 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں ویزے کینسل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے چند گھنٹوں بعد ہی واپس لے لیا. اس حوالے سے مزید دے حوالے سره مزید نور خبرونه هم راځي خو کې د شیدا کال امپلیمنٹ نشي ځکه سعودي عرب حکومت هغه نوټیفیکیشن واپس کینسل کو. لکه کې د شیدي ځل دا قانون امپلیمنٹ نشي او بل کال ته امپلیمنٹ شي. دا وسو وجه اوس پتا سو وای چې ولی سعودیان چې کم دي سعودي حکومت مونږ اوس د عبادت نه منې کوي یا د 15 کالو ماشوم باندې ولی حج فرض نه دی، بالکل په فرض دی چې هغه صاحب استطاعت ته او هغه استطاعت لري نو په هغه باندې حج فرض دی. خو بل طرف ته چې د سعودي حکومت کم پلانینګ دی هغه هم مطلب هغه هم ریویو کول پکار دی، هغه اګنور کول نه دی پکار. اوس سعودي حکومت 15 سال نه کم ماشومان یا 15 سال پورې ماشوم زکه د حج نه منې کوي چې کې دې شیل تا غزان نشي سمبالولې اور مخ کې چې کم حجو نای کې با مطلب ډیر زیات خلق پای کې ډیرو ابا سعودي عرب حکومت کنټرول کول شو. نن سبا تاسو عمره ته لاړ شئ، عمره ته عمره کې دومره ډیر زیات رشي لکه د حج عمره، لکه داس د دنیا چې کم مخ ته د ټول دنیا مسلمانان ملکونو نه د میاشتې په زرګونو تعداد کې خلک دغه حج عمره ته ځي سوري اور حج د پاره بیا په لکونو خلکو درخواستونه ورکړي. نو بیا هغه خلک کنټرول کول، هغه خلک منیج کول، هغه ته فیسیلیټي ورکول، هغه فیسیلیټیټ کول، هغه بیا د سعودي عرب د حکومت کار دی. نو بیا چې سعودي عرب حکومت دغه خلک فیسیلیټیټ کول نشي کوي ول ډیر غټ سټاف واخلي خو چې خلک اوټ اف کنټرول کیږي یا پکې بغدړ کیږي چې هغه په وجه خلک زخمیان کیږي یا پکې مطلب چې بیا هغه رنګ فیسیلیټیټ کیږي نه یا ماشومانو د لاسه مسلې جوړیږي نو خامخا هغه بیا پابندي لګي چې په عبادت کې رکاوټ ناراضي د حادثات نه بچ کېدو د پاره دغه رکاوټ لګي. لکه ریسنټلی اوس عمره کې هغه سعودي عرب حکومت دا قانون جوړ کړو چې عمره تاو کا نو بیا لکه 2019 کې مونږ تلو نو 2019 کې چې کله مونږ عمره وکړو بس الته دومره رش پنو نو مونږ به همداسې کپړو کې هم ورکو شو طواف پمو کو. نو اوس ریسنټلی 2025 کې زه تلم نو کې سعودي عرب حکومت باقاعده اعلان کړو چې صرف احرام کې به تاسو مطلب طواف کوي د خانه کعبه نه، احرام نه علاوه باقاعده په هر پونو سره هر گیټ سره به سکیورټي اهلکار ولاړو چې د کم خلکو به احرام او ای به پرېخل. لکه احرام والا خلک په دې پرېخل چې د عمرو کی دا عمرو ته راغلي دي، اسې طواف والا خلک ال ترش جوړي او د رش په وجه باندې دغه عمرو والا خلک عبادت کې خلل راځي، عبادت کې ډیسټربنس راځي د رش په وجه باندې. نو عام کپړو کې هغه خلک نه پرېخل تبا صرف لکه بیا یو ځل موږ داسې کړو
لکه بیا لکه د قانون خلاف ته بیا به لکه هلته یو استاد یو هغه مالوي دا غلا کې راځي بس چې پابندي ولګوله بس مه کوه که کې بره کوه طواف کته مو ورکوځېږه ښکته مطاف ایریا کې پابندي لګولې بره په چت په ډومبني چت په دویم چت په دریم چت تا کوله شو طواف خو هغه دومره غټ چکر وي چې هغه بیا هغه هم دومره غټ نه خیر خو لکه ښکته چې ته 10 منټو کې طواف کوې نو بره په ډومبني چت پې د 10 منټو په ځای نیمه ګنټه کې یا به 40 منټو کې لکه دومره غټ فرق دی پکې نو بیا هلته ماله یو کاري صاحب ورسره هغه راله وي چې بس یې پابندي لګولې ده نو بیا په پټه مه کوزېږه چې ته په پټه کوشي یو ځل نیم کپړو کې په پټه داسې رش کې سړی ورکوشي طواف دپاره نو هغه وایي نه په پټه بیا د دې کیدای شي ګناه وي لکه هغه وایي زه به په دې باندې خو بیا هغه سره ما خیر داسې خبرې مونه کړي خو چې پابندي ولګېده نو بیا هغه منل پکار دی که د پابندۍ خلاف ته بیا ورځې نو هغه بیا داسې شوه چې لکه ته په غلا باندې یو کار کې نو بیا به اکثر مونږ داسې کول چې احرام به مو ځان سره واغشتو او به مو هلته دغه کې حرم شریف کې احرام واچلو طواف به مو کو بیا به واپس باتروم ته راغو احرام به مو دغه کو سنبال کو ځان سره په بیگ کې اور کپړې به مو واچولې د طواف دپاره مونږ بیا هلته احرام اچولو نو هغه هم لکه کیدای شو ډېر علما کرام یا یو کاري صاحب یا یو عالم زما دا ویډیو ګوري هغه له پکار چې په دې کمنټ وکړي چې آیا پابندي ولګېده چې تاسو په کپړو کې طواف ته مه ورځئ او بیا یو سړی په پټه ورکوشي طواف وکړي نو دې ګناه ده که ثواب نو که چا سره علم وي کمنټ لازمي وکړئ